هر ټیچر کلاس ته راځي وایي ارټیکل ریډ کوي، موږ خو په ارټیکل نه پوهېږو چې دا پکې لا څه دي. هماسه ته ارټیکل نه پېژنې؟ دا خو موږ دویم کلاس کې ویلي وو. څه دي؟ ای دی، ان دی او دی دی. دا ارټیکل نه دی، دا د ریسرچ ارټیکل دی. تاسو په ارټیکل کې پراته یې، ارټیکل پکې لاسئ. هغه بل ټاپک چې دی څه نوم یې دی؟ کریټیک. دته ګوره ته کریټیک نه پېژنې، کریټیسزم ته وایي که نه؟ ښه احمده دا هغه یاد دی، دا خو زموږ یو کلیوال په هر څه باندې تنقید کوي. دا یو تنقیدونو شی نه دی، دا په ریسرچ پیپر باندې کیږي. پرېږده موږ څه پی ایچ ډي خو پکې نه کوو، خو پیپر پاس کول دي. نو تاسو یو هم نه پوهېږئ، ټیچر نه ودان پوهېږو که نه؟ السلام علیکم سټوډنټ. وعلیکم السلام. تاسو وړې پریشان یې ولې سټوډنټ؟ سر جی ټیچر د ټاسک راکړی ډېر مشکله دی راته. څه ټاسک دی بچې؟ سروي په کوانټیټیټ او آرټیکل کریټیک وکړئ. سر موږ ته ګران دی. A very simple task. First up all by definitions the critique this issue. بیا briefly we discuss the quantitative critique چې کوم guidelines دي. critique word راغلی دی د Greek نه. critique technique means the critical art. فدې کې موږ review کو examine کو یو شی critically یا detailed assessment analysis کو systemically unbiased careful examination مونږ کو all aspect of the study چې جج کو مونږه merit limitation meaning of previous research experience or knowledge of the topic دې دا چې مونږ کو دي دوی critique په دې کې مونږ دوه سيزونه ګورو د غي strength او weakness د research paper او هغه به کمنټس کو په پوزټیو ان فولایټ منر باندې د کریټیک د پاره زموږ سره درې سيزونه لازمي دي. اولنې د کریټیکل تھینکینګ انټلیکچوال ان افریزل سکلز. بیا پرپس سره د کریټیک ولې مونږ کریټیک کو؟ کریټیک د مونږ د دې لپاره کو چې خپل ریفلیکټیو سکل امپروو کو، خپل کلینیکل ایریا هغه ورن کو او evidence based nursing practice منګو کو. د دې لپاره important دی کریټیک. بیا د دې ګایډلاینز دی خپل څنګه چې موږ د یو شیز د ویټ معیار کولو لپاره سکیل یوز کوو، همدغه رنګې د ریسرچ پیپر د ویټ کولو لپاره د دې خپل ګایډلاینز دي. کوانټیټیټیو کریټیک خپل ګایډلاینز دي، د هغې مطابق موږ ګورو چې دا ارټیکل د هغې مطابق دی او که نه دی. فرسټ اف آل په ارټیکل کې به موږ دا غي ټایټل ګورو. په ټایټل مونږ ته نیچر اف سټډي کوي چې کوم نیچر والا سټډي دا په کوانټیټیټیو ریسرچ ډیزاین کې ډیفینډنٹ ویریبل وي د هغې ریلیشنشپ وي دا پکې دی کلیرلی انډیکیټډ دی. د دې ریلیشنشپ مونږ ته ښیي او که نه ښیي راته. بیا د هغې نه وروستو د دې خپل ورډ کاونټ دی چې د هغې نه سیوا ځي او نه کم ځي، دا به پکې مونږ ګورو. بیا به راځو اتر لا چې اتر اکیډمیک او پروفیشنل کوالیفیکیشن څه دی، د هغه سیمینر ټاپک مطابق پبلیکیشن شته او که نشته دی. بیا کیورډز دي، سم جنرل زموږ سره غواړي کیورډز. دا کیورډ زموږ سره انفارمیټیو دي او ریلیونټ دي او که نه دي، دا پکې ګورو. بیا موږ ابسټریکټ ګورو. ابسټریکټ موږ له بریف ډسکرپشن اف د سټډي راکوي یا شارټ سمری موږ له راکوي. په هغې کې موږ بیکګراؤنډ، ابجیکټیو، میتھډ، ریزلټ اینڈ کنکلوژن ګورو. دا ټول سیزونه به وګورو چې دا شته کوو ها کلیرلی انډیکیټډ، که نه موږ به ولیکو چې اوس ابجیکټیو پکې نه دي، کنکلوژن نشته دی، نو موږ به ولیکو چې نه دی انډیکیټ شوی، نه دی پکې ورکړی شوی، هغه به وګورو. په دې کې موږ 4 مین سیزونه ګورو: انټروډکشن، میتھډ، ریزلټ اینڈ ډسکشن. په انټروډکشن کې موږ څه ګورو؟ په انټروډکشن کې موږ له بیکګراؤنډ راکړی وي د سټډي د انویسټیګیټر، د هغې کې سنټرل فینامنا، د هغه کانسیپټ، ویریبل چې کوم انډر د سټډي، theoretical conceptual framework, hypothesis, literature review primary دا secondary دا updated دا outdated دا ټول پکې ورکړي وي. significance need ولې د سټډي دی، ریسرچ کوېسچن د هغې امپورټنس او دا به وګورو چې سینس موږ له راکوي چې what are he or she doing and why. مطلب ټول what the researcher did and what was learned دا سیزونه ټول موږ په ریسرچ په انټروډکشن سیکشن کې ګورو.
په انټروډکشن سیکشن کې بل امپورټنت خبره دا ده چې څه جنرال داسې دي چې هغه ډایرکټ په ابسټریکټ پسې خپل انټروډکشن سیکشن سٹارټ کړي. بیا مین بل سیکشن میتھډ سیکشن دی. په میتھډ سیکشن کې مونږه ګورو چې انویسټیګیټر دغه کوم کوېسچن چې دی د دې لپاره د انسر لپاره کوم ریسرچ ډیزاین یوز کړی دی او دا ریسرچ ډیزاین د کوېسچن د هغې هایپوتیسس مطابق دی او که نه. بیا د هغه سامپل سایز، د هغه ډسکرپشن د سټډي پارټیسپینټ، د هغه ډیټا کلیکشن، د هغه کوم انسټرومنټ یوز کړی دي، د هغه انسټرومنټ ریلایبلټي، ویلیډیټي څه وه، سټډي پروسیجر د هغه څه و، ایتیکل کنسیډریشن په هغې کې و او که نه، د سټډي پارټیسپینټ رایټ په هغې کې پروټیکټ شوی دی او که نه دی پروټیکټ شوی. په دې سیکشن کې به دا څیزونه ګورو. ریزلټ سیکشن، په ریزلټ سیکشن کې به نریټیو سمري کې به زموږ سره کی فایندنګز موجود وي. د دې مور ډیټیل ټیبلز د هغه چې کوم سټیټسټیک یوز شوی دی، کوم سټیټسټیکل ټیسټ شوي دي، د هغې کوم کی فایندنګز دي، د کلکولیټډ ویلیو اف د سټیټسټیک، دا ټول به په ریزلټ سیکشن کې وي. دا اپروپریټډ دي او که نه دي اپروپریټډ د دې سټډي مطابق. ریزلټ به زموږ سره ان د لایټ اف تھیوریټیکل فریم ورک وي او د هغې لیټریچر چې دی دا سپورټ کوي او که نه سپورټ کوي. دا څیزونه موږ ریزلټ سیکشن کې ګورو. ان ډسکشن پارټ اف د ریسرچ ارټیکل کې موږ څه ګورو، کوم چې کنکلوژن را شوی د هغه مینینګ، امپلیکیشن، هغه د ریزلټ انټرپریټیشن، د هغه کلینیکل ریسرچ امپلیکیشن، د هغې سټډي لیمیټیشن، بلیویبلټي اف د ریزلټ په دې کې، فردر ریکمنډیشن د دې کې د سټډي او د نرسز لپاره فیزیبل دی دا کوم ریسرچ چې شوی دی او که نه، د هغې فیزیبلټي امپلیمنټ کیږي او که نه امپلیمنټ کیږي. لاستلی به موږ راشو ریفرنسز ته. ریفرنسز کې به موږ وګورو کوم جنرل، کوم بکس، کوم ارټیکلز د کتلي دي، د هغه پراپرلی ریفرنسز دي که نه دي ریفرنسز، او په کوم سټایل کې دي، وینکوور کې دي، اف ای کې دي. This is all about research critique. Student, please voluntarily summarize دا session. سر کرټیک چې کوم دی موږ دې ته وایو چې ته کله یو څیز کرټیکلی ایگزاماین کې یا چې کوم دی کرټیکل ریویو کې او یا په ډیټیل انالیسز وکړي یا اسسمنټ وکړي. سر انټروډکشن کې موږ سنټرل فینامینا ګورو، سټډي چې کوم پرپس څه دی، د دې کوم لیټریچر ریویو د دم څه دی سټډي سره ریلیټډ دی که نه، د دې کنسپټ څه دی، تھیوریټیکل فریم ورک زم څه دی او کنسپچوال فریم ورک څه دی، او د دې سټډي هم سره سیګنیفیکنس څه دی او پرابلم سټیټمنټ هم سره څه دی. ریسرچ میتھډالوجي کې مونږ ریسرچ ډیزاین ګورو، ډیټا کلیکشن میتھډ پکې ګورو، سامپل سایز پکې ګورو، کوم سپیسیفیک انسټرومنټ چې کوم دی هغه پکې ګورو او ویلیډیټي اینڈ ریلیبلټي پکې ګورو. ستاسو سینیر سټوډنټ باندې موږ کرټیک کړی و، هغو نه به تپوس وکړو چې هغو ته څومره پیدامون و. مونږ چې په کوم آرټیکل باندې کرټیک کړی و هغه زموږ دپاره ډېر بینیفیشل او هیلپفل و. ریسرچ پرپوزل کې ریسرچ پراجیکټ د هغې تیسیس او کمیونټي پراجیکټ، نرسنګ سیمینار او د دې لپاره چې مونږ کوم لیټریچر ریویو کړې وه هغه مونږ ته ډېر اسانه وه. او د کرټیک بله فایده مونږ ته دا راووته چې اوس مونږ ته آرټیکل ریډ کول ډېر اسان شو او په هغې کې مونږ امپورټنټ پوینټ چې کوم دی هغه فایند کولی شو.